د پاکستان سپریم کورټ د آډیو لیکس د پلټنو لپاره د جوړ عدالتي کمیشن په ضد د عمران خان لخوا په شوي خواست خپل خوندي پریکړه ورولې او دغه کمیشن یې د کاره منې کړې دی. د جمعې پر ورځ د مشر قاضي عمر تابانیال په مشرۍ د سپریم کورټ 15 کسیز بینچ د یاد کمیشن په ضد عدالت ته د شو خواستونو اوریدنه کړې وه او خپل پریکړه یې خوندي کړې وه. د سپریم کورټ حکمنامه کې ویل شوي چې کمیشن کې د ججانو د ټاکنې په اړه د چیف جسټس سره مشوره لازمي ده، خو د سپریم کورټ په پریکړه خپل غبرګون کې د هیواد د کورنو چارو وزیر رانا ثناء الله ویلي چې د آډیو لیکس معامله په خپل د چیف جسټس د ذات سره تړاو لري، نو بیا پرې د هغه سره مشوره څنګه کیدی شي. د اورېدنې په مهال چیف جسټس عمر تابندیال ویلي چې د آډیو لیکس لپاره د عدالتي کمیشن ټاکنه د عدلیې په اختیاراتو کې لاسوهنه ده او له دې لارې حکومت د ججانو ترمنځ د اختلافاتو پیدا کولو هڅه کړې ده. اټارنی جنرال یا سرکاري وکیل په اورېدنه کې د چیف جسټس په ګډون اعتراض راپورته کړي او ویلي و چې هغه په خپله باید دې اورېدنه کې برخه ونه لري. چیف جسټس ویلي و چې د پاکستان آئین عدلیې ته په بشپړ ډول ازادي ورکړې ده. چیف جسټس د اټارنی جنرال په مخاطب کولو ویلي و چې اټارنی جنرال صاحب بس دې ډېره وشوه، دا د عدلیې د ازادۍ معامله ده. مشر قاضي ویلي و چې ټلیفوني خبرې پټول یا ټایپ کول یو غیر آئینی عمل دی او د آډیوز اصلیت یا جعلیت معلومولو کار باید حکومت په خپل وکړي. د اورېدنې په مهال د بینچ غړي جسټس منیب اختر ویلي و چې ښایي چې د سپریم جوډیشل کونسل واکونه کمیشن ته ورکړل شوي دي. هغه ویلي چې مرکزی حکومت آئین کې د اختیاراتو د ویش څخه سرغړونه کړې ده. د چیف جسټس وینا وه چې داسې ښکاري چې د پلټنو کمیشن هر کار په بیړه کې کړی دی. د سپریم کورټ په فیصله خپل غبرګون کې د هیواد د کورنو چارو وزیر رانا ثناء الله ویلي چې په قانون کې هیڅ شرط نه دی لیکل شوی چې د کمیشن جوړولو نه مخکې به حکومت د چیف جسټس سره مشوره کوي. د وزیر اعظم سلاکار اتاټاټ هم د جیو ټي وي سره خبرو کې ویلي چې د آډیو لیکس کمیشن ټاکنه قانوني وه. اتاټارټ ویلي چې هر کله چې په دې آډیوز کې د چیف جسټس د خواخې دوم مخې ته راغلو او د هغې په صحبت شوي فون کال کې د جسټس منیب یادونه هم وکړو، نو بیا د انصاف تقاضا دا وه چې چیف جسټس او جسټس منیب باید دې اورېدنه کې نه و ناست. حکومت د سپریم کورټ د سینیر جج قاضي پایسا په مشرۍ د 3 کسیز عدالتي کمیشن وروسته له هغه اعلان کړی و چې په دې وروستو کې په ټولنیزو رسنیو د پاکستان سپریم کورټ د یو جج مظاهر علي نقوي، د پنجاب د پخواني وزیر اعلی چودھری پرویز الهی، د پخواني چیف جسټس ثاقب نثار، د موجوده چیف جسټس د خواخې د طارق رحیم په نوم د یو وتلي قانون پوه د ثاقب نثار د زوی مبینه ټلیفوني خبرې په ټولنیزو رسنیو رسوا شوې. د حکومت لخوا د دې مبینه خبرو د پلټنو لپاره د قاضي پایسا په مشرۍ جوړ عدالتي کمیشن 2 غونډې هم کړې وې او په آډیو لیست کې شامل ځینې کسان یې د پلټنو په لړ کې کمیشن ته رابللي وو. علب خان شیرپو، دلبر نیوز، 4 د پاکستان